کېږي. نو هغه څه څیزونه داسې دي زما په خیال باندې چې زم چې دا د سپریم کورټ د امبټ نه دا بهر و چې نظریه ضرورت چې کم ده هغه دفن کړل شوله. د دواړه خدي بهترین پیغام چې کم دی راغی ډېر زیات خوشاله یو. واقعي د کانسټیټیوشنل چې کوم سپرمیسي ده هغه په خپل ځای باندې پاتې شوې ده. بلادستی ده د سپریم کورټ اف پاکستان لخوا د قومي اسمبلی په بحالۍ کوز در کې هم وکیلانو د شکرې ورځ منځلې ده. د سپریم کورټ د فیصلې په حق لا چکدرا سب ډیویژنل بار پخوانی صدر سرفراز خان وسنی جنرال سیکریټري عمران غنی په شمول نور وکیلانو وینا وا فیصله شوی د سپریم کورټ دی باندې زموږ وکلاو چې کم دی انتهایی ډیر زیات خوشاله اظهار کړی دی او نن زموږ د مرګري چې کم دی په دې تحصیل بار کې اداره ورشي دي تاسو یې نور مرګریم دي مونږه یو تشکر مناو او دا یو بهترین پیغام چې کم دی راغی چې په ملک کې داسې اداره شته چې هغه د تپوس دغه چې کم دی کولای شي او کانسټیټیوشني ان کانسټیټیوشني کم کار چې کیږي نو په کانسټیټیوشن چې کم دی هغه وشي او بیا یو اداره د سپریم کورټ ته چې کم دی دے آر ډیزرو ټو بی سلوټډ کم چې زموږ چیف جسټس دی زموږ اتا بندیال کم چیف جسټس دی انتهایی هغه چې کم دی دا سلوټ حقدار دی او انتهایی زموږ په وکلاو برادرۍ کې چې کم دی د خوشحالۍ یو ډیر زیات بهترین لهر دی او ډیر زیات چې کم دی خوشاله یو تشکر مناو. سپریم کورټ فیصله د عین په تحفظ په باره کې شوې ده کوم چې بنیادی طور دغه اداره چې د آئین د سیفګارډ اداره ده نو دغه آئینی تحفظ نه صرف د آئین د تحفظ لپاره ضروری و بلکې د قوم د دې لا ان آرډر د دې ټول سچويشنز د دې سره ریلیونټ دي د دې سره د غدي نو دا به د مستقبل زمونږ د ټولي ادارو په خپل پریویو کې د کار کولو باعث جوړیږي. نو موږ به د بطوري وکلا برادری په دې فیصله د سپریم کورټ ډیر زیات خوشاله یو او مخکې هم ګورو چې ان شاء الله دغه سي حالات په حقيقي د قوم د وطن او دا فیصله به د مستقبل په باره کې ډیر بهتري راولي. موږ نن ډیر زیات خوشاله یو چې دغه بار اسوسییشن وکیلان چې نه ډیر زیات خوشاله دي په دې پرونی فیصله باندې دا کوم فیصله چې شوی دا نو دا ډیر زیات د خوشاله ورله او موږ د دې فیصله چې نه اپریشیټ کوو د داسې قسمه فیصله د سپریم کورټ ما فیصله شوی دا واقعي لکه یو ان کانسټیټیوشنل کار شو چې هغه د سپریم کورټ چې کوم دی نو هغه ریورس کو او د دینه واقعي د کانسټیټیوشنل چې کوم سپرمیسي ده هغه په خپل ځای باندې پاتې شوی ده. چې سپریم کورټ کم ججمنټ پاس کړی دی نو دا د جمهوریت د آئین د قانون بلادستی ده او د سره چې کوم دی نور هم جمهوریت مضبوط کیږي او دا فیصله چې دا په سنهري الفاظو سره په تاریخ کې لیکل کیږي او الله دې هم دغه شان زموږ په ملک کې داسې افسران او داسې پارلیمنټیرین او داسې د عوامو پورې ټول چې کوم دی الله پاک د دې جوګه کې چې هغه د حق ملګرتیا وکړي. دا کومه فیصله چې د سپریم کورټ پرون راغلی ده جنرالي خوشایند خبره ده ځکه چې کوم د سپیکر کوم رولینګ او یا پرایم منسٹر کوم اډوایس ورکړو نو هغه خو یو په ملافایډي بدنیتۍ باندې هم مبني او ان کانسټیټیوشنل هم خو بیا چې سپریم کورټ کوم ججمنټ راغلی دی نو دا خبره خو مونږه اپریشیټ کوو چې یاره د دوه سیزونه ان کانسټیټیوشنل ډیکلیئر کړه. خو د دې سره یو خبره بل ده چې هغه زما په خیال باندې لګنور هم اخوا پسې تللی دی سپریم کورټ چې یاره لکه د ټایم دغه فکس کولو ټول به دې کې شرکت کوي څوک به هر سړی به راځي دا به کېږي هغه به کېږي نو هغه څه څیزونه داسې دي زما په خیال باندې چې زم چې دا د سپریم کورټ د امبټ نه دا بهر و هغه څیزونه پکې هغه شامل کړي دي. او بل یو اهم خبره چې دا نو د 63A لاندې کم ډیفیکشن کلاس چې دی نو د هغه متعلق کیس هم پینډینګ پروت دی. اوس کا فرض کا د ډیفیکشن فیصله په افرمیټیو کې راځي خو ټیک د کاروایی با ویلډ کنسیډر شي خو که فرض کاغه په نیگیټیو کې راځي نو بیا د دې کاروایی هیڅ حیثیت پاتې نشو. نو زما خپل دغه د چیرې که فرض کده دوانه کیسز کلب شوی او د سیم بنچ دینو په دی باندې د غور کړه وی ججمنټ ور کړه وی د دوه سيزونو باندې چیرې که فرض کده تحریک انصاف ممبرز ډیفیکشن کوي او هغه اپوزیشن له ووټ ور کوي نو آیا دغه ووټ به حیثیت یو کنه به آیا د
د ممبرشپ به ختميږي کنه به ختميږي نو دا سيزونه هم پکار دي چې زموږ په خل دې کې ډیسکس شوی نو اذروایز چې کوم دی نو ججمنٹ اف د سپریم کورٹ ټو د ایکسټینټ اف سپیکر رولینګ اینڈ Prime Minister advice and President dissolution of Assembly is appreciable. څنګه چې د ټولو عوامو ته دا پته ده چې د پاکستان وکیلان د آئین د جمهوریت لپاره د دې د بقا لپاره هر وخت راوتی دي ولاړ دي دغه شانتي په دې سپریم کورټ په دې فیصله باندې د ټول پاکستان وکیلان خصوصي د چکدرې بار وکیلان په دې فیصله باندې خوشاله دي د جمهوریت د ملګرتیا لپاره د جمهوریت د مضبوطیا لپاره او ان شاء الله مخکې وکیلانو قرباني د جمهوریت لپاره ورکړي ده او پر روان وخت کې به هم د جمهوریت د بحالۍ لپاره جمهوریت د تسلسل لپاره او د آئین د بالادستۍ لپاره به د وکیلان دغه شانت قربانیان ورکړي او په دې فیصله باندې سپریم کورټ موږ شکریا ادا کوو چې نظریه ضرورت چې کوم ده هغه دفن کړل شو او د قانون او د آئین او د دستور عملداري په عمل کې روانه ده ان شاء الله د دې د تسلسل لپاره به خپل جدوجہد جاری ساتو کورټ کوم فیصله وکړه دا د آئین بالادستي ده او ان شاء الله موږ ټول خلاف دې ډېر زیات خوشحالي او موږ دا سپریم کورټ دا توقع کوو چې آینده هم داسې فیصله کوي د دواړه خدي یو خو صفه ظاهره ده چې را کم خلکو د اعتماد لباده اور کړی او د ملک د نقصان یا دغه خو بهرحال د بل اړخ که وګورو نو کوم څه چې شوي وو نو هغه عیني یا دغه اقدام نه بالکل حقیقت دی چې هغې کې زموږ د حکومتي وخت نه لږ ډېره کوتاهي غلطي شوې ده پراپر په دغه باندې نه وشوی او د آئین شکني په زمره کې راځي او دا سالم حقیقت دی هغه سپریم کورټ چې کوم فیصله راغله نو هغې نه هم ثابته شوه نو دا د الله خیر کوي د دې به خامخا څه نه څه رزلټ نور هم مستقبل کې هم راځي د سپیکر صاحب دپاره زموږ ډپټي سپیکر چې دی یا نور کم مشران چې دي خو بهرحال دغه ده چې آئین شکني شوي ده او په دغې باندې بحیثیت د وکیل خفو خو بهرحال سپریم کورټ د آئین شکنۍ دغه بحالولو باندې هغې باندې مطمئن او مخې ته م انشاءالله دغه شان فیصلې پاکستان پاک کې او د آئیني پاکستان پاک کې زموږ تمه لرو که خیر وکیلانو هیله څرګنده کړې ده چې وړاندې به هم اعلی عدالتونه د قایمي او ملکي فایدې سوچ کوي